مروه ته په خپل باندې د صفا مروه طواف سعی کې طواف کې او د هغې زیارت موږ په خپل باندې منع کې د څه شي نه د طوافونو نه کوم ځای چې برکتي ځایونه دي د هغې نه ته موږ منع کې او په خپل باندې صفا مروه ته ځې نو د هغې جواب به کوي صفا مروه څه شی دی او دا تاسو چې کوم څیزونه وایي دا څه شی دی او د دې اختتام به په توحید باندې قل من کان عدو لجبریل وتوا سوچ دشمنی کې د جبرئیل علیہ السلام سره فإنه نزله على قلبك نو یقینا د خراول د قران کریم ستا په زړه باندې باذن الله د الله په حکم مصدق لما بین یدیه تصدیق کونکي دا د هغه څه چې مخکې د دې نو وهدن او د هدایت په دنیا کې او بشرا او زیره د جنت د پاره د مؤمنانو نو خبره عمر رضی الله تعالی عنہ هغه تکړی و چې تاسو خو د دې خرون زیات جاهل یې نو الله آیاتونه راولېګل قل من کان عدو لجبريل سوچې دشمنی کې د جبرئیل علیہ السلام سره نو خبره دا رست اور بصیر فإن الله عدو للکافرین نو سوچې د جبرئیل علیہ السلام سره دشمنی کوي نو دغه سره کافر دی یا دا وا د دې جواب من کان عدو لجبريل شرط ورپسې جواب شرط فإنه فليمت متغيظا سوچ دشمنی د جبرئیل علیہ السلام سره کوي نو هغه دې په خپل غوسه کې مړ شي سچ کوي اودي کی ولی فإنه نزل على قلبك یقین دخر اول دا قران کریم ستا په ځړ باندې باذن الله د الله په حکم د الله په حکم راوړل د ځان نه دی راوړل بل على قلبك وي په ځړ باندې راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ان عینایا تنامان زما سترګې ودکیږي خو لا ینام قلبي زما زړه نه ودکیږي نو د وحی دراتلو زه هغه زړه ده نو زړه ودکیږي نه مصدق لما بین یدیهم دا قران کریم چې راوړل نو دا تصدیق کوونکې د هغه څه چې مخکې د دین نازل شي دي تورات انجیل نور صحیفې دي نور پیغمبران تیر شي دي دا ټول تصدیق کوونکې قران کریم دی دا قران کریم چې چا اومنو نو دا هدن هدایت ته په دنیا کې او چا چې اومنو نو هغه د پاره زیر دی د جنت د پاره د مؤمنانو من کان عدو لله و ملائکته سوچي دشمنی کې د الله سره د الله د ملائکه سره د الله د رسولانو سره و جبرئیل او میکائیل د جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام سره نو دغه سره چې دشمنی د کوي د دې سره نو دغه سره کافر دی ولی فإن الله عدو للکافرین یقین الله دشمنی کوي د کافرانو سره بعض خلک لګیا دي نو د مؤمن د الله سره دشمنی کوي او بعض خلک لګیا دي نو د قران سره دشمنی کوي او بعض خلک لګیا دي د الله د دوستانو سره دشمنی کوي د الله دوستان دي نو دا دشمنی دا به بیا ښکار کیږي کله قیامت پر د ښکار شي چې دا دشمن د قران دی او دا دشمن د اولیاء الله دی سورۃ احقاف کې برازیش پیغام آیات کې و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء کله چې د قیامت ورځ شي نو دا اولیاء الله دا به د دشمنانی د قیامت ورځ باندې ولې چې دی هغه څه کړلی په دنیا کې د اولیاء سره چې هغه د شرک او د کفر ولقد انزلنا اليك آيات بينات یقین نازل کړي موږ ته آیاتونه واضح و ما يكفر بها الا الفاسقون انکار نه کوي د دینه مگر فاسقان او کلما عاهدوا عهدا او کله چې وعده کړل دی وعده کول لوز کړل لوز کول نبذو فريق منهم نغرز ولي ویډلې د دینه بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي نبذه فريق منهم کله وی نبذوه وراء ظهورهم نبذ ویل کیږي یو شی غرزول په سبیل د کرکی القاء الشیء علی سبیل التنکر وی یو شی د کرکی د وجه نه غرزول نو چې کله لوز کړل نو به پر خو د مړه دیګه سود پیدا دوي فريق منهم یو ډلې د دینه کله چې لوز کړل نو لوز پر خو ده او د لوز په باره کې قیامت پر به تپوسم کیږي ان العهد کان مسئولا وی بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله او کله چې راغی دی ته رسول د الله تر طرف نه مصدق لما معهم تصدیق کوونکی دا څه چې د خلکو سره
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله نو او غرزاو یې ډلې دا کسان نه چې کتاب ورکړی شی دی کتاب د الله دا الله کتاب او غرزاو کم ځای ته غرزاو وراء ظهورهم رستو د شاګانو نه کان شاګانو خپلونه کانهم لا یعلمون گویا کې دی پویږي نه. مفسرین ذکر کوي چې دی خو کتاب غرزول نه دی بلکې مفسرین داسې وایي هو بین ایدیهم هغه کتاب د دې سره د دې په مخ کې تفسیر قرطبی وایي ادرجوه فی الدیباج دی پر ممکن غخته لیکن لم يحل حلاله ولم يحرم حرامه داغي حلال حلال نه غنل او حرام حرام نه غنل ابل وی ولکن ترکو عملا علی باغي باندې عمل پر خو دیو نو چې عمل پر خو حلال حلال نه غنل حرام حرام نه غنل داغي نه الله تعبیر کړل په دې سره چې نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله د اهل کتابو د الله کتاب شاته ورځاو وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان نو کتاب د الله او ورځاو ناغستی سو نو وتبعوا وی تابعداري وکړه د هغه سو چې لوستبه شیطانانو په زمانه د بادشاہت د سلیمان علیه السلام کې سلیمان علیه السلام دورو په دې وخت کې د سحر ډیره غټه چرچه شو سلیمان علیه السلام ته چې کله پته ولګیدا نو سلیمان علیه السلام په هغه باندې پابندي ولګوله او د هغه کتابونه راواغستو قبضه کړو نو کتابونه واغستو کم ځای کې کیدو وس نو هغه زمکه او کنستا او پزمکه کې دنه دفن کړو او پاغي باندې لپاسا د سليمان عليه السلام تخ پروتو د دې لپاره چې چا پلاس ور نشي کله چې سليمان عليه السلام وفات شو شیطانان راغلو نو خلکو ته وی چې تاسو ته پته ده د سليمان عليه السلام چې دومره بادشاہي وا نو دا پس باندې وا خدا د سحر د وجه نه وکنه چې په جناتو باندې د بادشاہي وا په مرغانو د بادشاہي وا په هر څه باندې د بادشاہي وا په هوا باندې وال وته دا ولې خدا د سحر د وجه نه وا خلقو خبره نه منله هغه ته وی چې موږ تاسو دلیل پیش کوو دلیل څه ده وې دغه د سليمان عليه السلام کا تخت په کم ځای کې پروت ته د دې لاندې د ازمکه ولټوي پته به تولېږي سليمان علیہ السلام د تخت د لاندې ازمکه چې وکنسته شو پای کې کتابونه راوتل و د قو کنه د خلقو زړونه بدل شو سليمان علیہ السلام باندې بدګمانیان پیدا شوې او خلقو قسمه قسم خبرې جوړې کړې تر دې پورې چې بعضی خبرې داسې خولي او رنگ ولا ورکو چې هغه زموږه مسلمانانو کې مراغله نو خلقو بیا داسې وې سليمان علیہ السلام سره غوتای وا او دا هغه غوتای کې دا ټول بادشاہت په غوتای کېو چې غوتای وا نو بادشاہي وا چې غوتای نه وا بادشاہي نه وا هغه پسې نور قسم جوړ کړي ځانا سليمان علیہ السلام غوتای واغستا یو خزر خپل کور بیبيانو کې یو بیبي له ورکړه پدې کې یو پیره راغی او غوتای دا بیبي نه واغستا سليمان علیہ السلام په شکل نو دا کسی خلق کوي نو پیره راغې سليمان عليه السلام په شکل کې غوتې واغستا او غوتې په چې په غوته کړه نو سليمان عليه السلام دغه صفات شو هغه پیره د سليمان عليه السلام په شکل کې پاغه تخ باندې کې ناستو سليمان عليه السلام چې راووتو وې غوتې خونیشته دا واغستی دا او ما کله واغستی دا پته ولګي دا او دا خو جن پیری واغستی دا سليمان عليه السلام دا غزن لاړ دا بادشاہي هر صفات شو لاړو دریاب ته الته یو مهیګرو دا غسر نوکر شو دا ځان فضل درو کیسه خلکو جوړی کړلی نو مهینه وو دلته بادشاہي سورزي هغه پیری وکړه بیا یې غوتې واغستا او دریاب ته غورځولا الته هغه غوتې یو مهیو خوړه هغه مه د سليمان عليه السلام پر اثر راغې کورته چې راول چې وېسره هغه کې غوتې راوته سليمان اسلام بیا بادشاہ شو دا د خلکو دروغ کسی دي زموږ کتابونو کې هم دا راغله او زموږ خلک بعضی مولیان هغه په منبر باندې بیانوي حالانکه دغه قصې ټوله منګړته دروغ کسی دي د سليمان عليه السلام بادشاہي هغه د غوتې د وجینه نه و هغه خود الله رب العزت د طرف نه ورکړی شوی حکومت او بادشاہي وا
او پیغمبري وا نو خلق لاړه دې حتی چې سليمان عليه السلام باندې بدزونه شو نو زمونږ هغه بدزونی مسلمانانو کې مراوستا او زمونږ کتابونو کې دا غلط قصې زمونږ په کتابونو کې هغه اسرائیلیات هغه پکې مراله نو وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان خبر دا سیوا سلیمان علیہ السلام اعتراض دغه سیو چې ته د سلیمان علیہ السلام پاکی بیانې د سلیمان علیہ السلام په باره کې ته دا وې چې هغه پیغمبرو حال دا چې هغه جادوګرو نو ته د بد سړي صفت چې کې نو مطلب ته په خپل باندې بدې نو ته پیغمبر نه نو موږ ستا خبره نه مونو نو دا غي جواب کوي وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان د خلکو تابعداري کړه دا غسه چې لوسته به شیطانانو په زمانہ د بادشاہت د سلیمان علیہ السلام کې وما کفر سلیمان او سلیمان علیہ السلام کفر نه دی کړی سحر نه دی کړی ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو به کفر کاو یعلمون الناس السحر از دکاو به خلکو ته سحر وما انزل علی الملکین او هغه چې نازل کړی شوی په دو ملائکو باندې بے بابلا په خار د بابل کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت هغه باندې چې سنازل شیو هاروت او ماروت هغه ته الله یو خبره ورکړی و او په هغه باندې هغه راغلیو دا اعتراض درستونه ده دویم اعتراض خبر ابدیز کې راځي دویم اولنې اعتراض دلته په دې آیت کې د سليمان عليه السلام بارکو سليمان عليه السلام خو سحر نه دی کړی جادو نه دی کړی جادو بچا کاو شیطانانو بکاو نو داغي خبره کوي د سحر مختلف اقسام علما لیکلي بعض سحر داسې دی چې هغه کفر دی او بعض سحر چې دی نو بعض سحر هغه کفر او بعض سحر هغه حرام او بعضی داسې چې هغه ګناي کبیره نو دا مختلف قسمونه د سحرونو دي نو بعضی ذکر کړلی نه قسمونه بعضی یولس قسمونه ذکر کړلی سحر الکذابین او سحر الکشدائین سحر بابلی وته وي پدې کې دستورونه امداد اغسته کیږي د ابراهیم علی السلام په دور کې عام طور باندې دغه سحر خلقو کې چلے دو بل سحر ده دا سحر اصحاب الاوهام و نفوس القویه وتوي دغه د وهم سرکاری او دا عام طور د دې حکم چې دی نه هغه حرام دی کفر نه دی لیکن حرام دی بل سحر العزائم وتوي چې هغه د جناتو نه پاغه باندې تعاون اغسته کیږي نو دغه سحر عمل د تسخير وغیرہ دي ته کفر وای بل سحر دی سحر التخیلات نظر بندی وغیرہ کول نو کله چې دا د حق په خلاف کی نو بیا کفر دی او دا کو دغه سحر دا د فرعون په دور کې چې کم چلے دو نو دا عام طور باندې دغه سحر د تخیلات دا چلے دو یو سحر الالات ته آلات خفیه د غرض فاسد د پاره نو حرام دي د لاسو صفای وته په لاسو باندې کله دوايي ولګي کله سوکی په ور کې لاس ورمنډي کله په ګرمو تیلو کې لاس ورمنډي وغیرہ دا کارونه کوي نو دا حرام کار دی استعانت بخواص الادویه وته وي یو دغه دینو دام حرام دی بعضی سيزونه اخري بعضی سيزونه هغه استعمال کې داغه د وجنه بعضی کارونه کولای کی یو بل سحر په دیش مار کړل چې هغه تعلیق القلوب دی د زړونو معلق کول او د زړونو مایل کول ناغه بعضی سيزونه داسي چې هغه تنباله وته وي نو دام حرام او کفر دی دا پدې کې د پلیتو سيزونو استعمال کیږي یو سحر ده بن نمیمه نو دا گناہ کبیره ده یو خبره داسې وکي چې په خبرو باندې د خلکو زړونه د خلکو مخونه د خلکو نظر هغه ځان طرف تراواړي او یو پکې ده شعبه د بازی د لاسو صفائی
ناغه شو بد بازي کارونه داسې کوي سره پټ په بار باندې د لاسو چالاکی او صفائی هغه کوي نو یو شی پر ورک کی او یو شی پر اخکاره کی او یو سسیزونه کرتبونه کوي نو دغه ته شعبه د بازی وای نو دغه د کفر نه ده نور حرام کارونه دي چې کله د غرض فاسد د پاره کیږي دا بعضی قصې خلق لګیا دي کوي بعضی زموږ د کتابونو لیکلي الصارم البتار وغیرہ هغه د بعضی سيزونه لیکلي چې دا نخه دا وسنګ پیژنې چې دا سړی جادوګر دی د جادو کوي نو د وستانه تپوس کوي سوي استانوم سده نو استاد مور نوم سده نو بیا سنه خراوړه کمیس راوړه صادر راوړه نو ا کمیس بناپ کوي دا د سحر او قسمونو کې دغه شو ناراضي بیا وی س تب دې چلو کې چې حیوان براولې چرګ براولې سپین چرګ براولې تور چرګ براولې یا ګډ براولې هغه به حلال کو پاغه باندې پوینه باندې بدا چلو کو دا چلو کو دارنګه سبازي سيزونه ول لیکي او هغه وې دې ته ګورا دا باندې سيزونه داسي چې هغه ولیکي او دل ورکی دا بزان ته سيزه دا بلوګه براکاږي وغیرہ وغیرہ دا قصې چې کوي نو دا د خلکو هغه خیالات تصورات ځان طرف ترا اړي نو دام د حرام ارتکاب دي نو بعضی سيزونه د سحر کې د کفر او بعضی داسي چې هغه حرامي ځان ته ساتل غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلیو المنجم کاهن والکاهن ساحر والساحر کافر هر نجومی هغه کاهن دی او هر کاهن ساحر دی او هر ساحر کافر دی نو مطلب دا چې په ټولو باندې یوې ډنډه باندې په یو گزار باندې ټول وهل نجومی هم کاهن نجومی کاهن دی کاهن ساحر دی او ساحر کافر دی مطلب دا درې واړه لاړه نجومی کاهن ساحر دویم اعتراض په دې آیت کې چې کېدا ناغه د سحر مبارکه ته سحر ته کفر وې حال دا چې په دې باندې خو الله ملائک را لګیلو داغه جواب کوي وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت یو معنا د ما نافیه الله د سراړو را لګیلی ندي ملائک په خار د بابل کې چې هاروت او ماروت نو خلق ورپسې قصې جوړې کړو نه داغه ټولو نفي کوي دویم ادا دا چې ما موصوله شي نو ما موصوله کې بداشي ما انزل على الملكين تبه چې ملائک الله را لګلیو نو ملائک څه پر را لګلیو د دې پاره خو نو را لګلی چې خلقو ته د سحر خو بلکې د دې پاره را لګلیو چې خلقو ته فرق خو په معجزه او د سحر په منځ کې چې سحر ناجایز دی کفر دی او معجزه دا جدا شی دی نو کو معجزه دا نو هغه هم د خرق عادت په تور باندې هر سړی هغه نشي کوله کرامت ته ناغه د ولی د لاس ښکارا کیږي او سحر او جادو ده ناغه دغه جادوګر خلق ساحران خلق هغه کولای شي هر سړی نشي کوله نو دا ټول ناشنا کارونه دي نو په دې باندې خلق دوکه کیږي نو دا سحر به کم یوي او کرامت به کم یوي او معجزه به کم یوي نو عام سړی بیا دغه کې پښه کې پریوزي نو دیو جنا الله ملائک راو لګل چې د خلقو ته دا فرق واضح کی چې دا معجزه ده او دغه سحر ده بیا خلقو دې کې نور قصې جوړې کړلې چې دوه ملائک راغلیو او هغه شکل دلته کې راغلو نو دلته کې د خلقو سره واسطه جوړ شو په دې کې بګه زهرا یو خزوا او دا غي سره تعلق جوړ شو نو دا غي هغه نه مطالبه وکړه نو چې مطالبه وکړه نو هغه ته مطالبه وکړه چې ماته اسم اعظم زده کړي نو اسم اعظم هغه ته زده کو نو د دې هغه مطالبه دغه صفات شو او هغه چې اسم اعظم وې نو لاړ اسمان ته وخته دا غي نستوره جوړ شو نو دا غلطه منګړه دي قصې خلق کوي ملائکه مبارکي چې څوک دا وایي چې هغه ګناه کړل جرم کړل نو یو خدا د قران کریم خلاف راضي الله وایي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دین نافرمانی نه کوي الله چې ته حکم کوي نو هغه دی هغه باندې عمل کوي علي رضی الله تعالی عنہ
نقل لی من زعم ان هاروت و ماروت ملکانی د چا چې دا خیالي چې هاروت او ماروت دو ملائک دي او هغې له عذاب ورکولی کېږي فهو کافر بالله نو دغه سړی کافر دی چې وایي هغه د ژبې نه ځوړندې دي په بابل ښار کې کوهي کې ځوړندې دي او دا دي واغه دي قصې کوي او هغې ګناه کړی او جرم یې کړلی هغې له سزا ورکولی کېږي نو علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې دغه سړی کافر دی دا عقیده چې ساتي وما يعلمان من احد او نه به خودو دی یو تنته حتی یقولا تر دې پورې چې وته وې انما نحن فتنه یقینا موږ امتحان یو فلا تکفر نه تکفر مکو په کولو د سحر فیتعلمون منهما نو از د کول به د خلکو د دواړو نام ما یفرقون به بین المرء وزوجه هغه چې جدای ویرا وستا په مین د سړی او د خزې داغه کې وما هم بزارین به من احد الا باذن الله او نو دې ضرور کوونکی په دې سره یو تنته تر دې الا باذن الله مگر د الله په اذن باندې د الله په اراده باندې ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او دی از د کید خلقو د دینه هغه سوچ چې د خلقو له سرر ورکي او د له فائدہ نه ورکي ولقد علموا یقینا د خلق په دې باندې لمن اشتراه چا چې واغ سودا سحر او کفر مالهم فی الاخرة من خلاق نو داغه د پاره په آخرت کې صحیح سا ولا بیس ما شروا بیان انفسهم خامخا ډیر بد دی هغه څه چې د خلکو خرڅ کړي په هغې باندې ځانونه خپل لو کانو یعلمون که چېرې دي پوه دی نو دوی به دا کار نه وی کړی دلته کې یو خبره راځي هغه بابل ښار عراق کې وس د دریای فورات په کناره باندې د بغداد نه 80 میله جنوب طرف ته لري دا ځای واقع دی بابل ښار دریا په کناره باندې نو پاغي کې داسې دغه حالات چې وو نال تراغلیو لیکن دا نه چې ملائکو الته کې سو ګناه کړل او جرم کړل فتح العزیز کې شاه عبد العزیز رحمت الله علیه هغه د دې یو مثال پیش کړي وای چې ملائکو به دا سحر چې خودو مثال په تور باندې دغه چې د خزي او د خاون په منځ کې جدای به راوستا نو پدې کې د ملائکو څه قصور او څه ګناه نه بلکې ملائک خو داسې وو لکه استادان نو کله یو سړی یو استاد یو مثال یو مسله ذکر کی نو بیا د هغې باندې کله شاګرد د پوه کولو دپاره مثال پیش کی او کله شاګرد تپوسو کی ناغو ته یو مثال ووي لکه هغه ذکر کړلی مثال په طور باندې یو استاد دی هغه وایي چې الکه سود چې دی نو دا حرام دی شاګرد تپوسو کو چې دا سود څه ته وایي موږ خو به سود په چل باندې نه پوهېږو هغه ته وایي سود دا دی چې ته مثال په طور باندې 100 روپۍ ورکې او بیا په هغې باندې یو لپاسه 100 اخلي نو دې ته سود وایي په دې کې که ورځ تېرېږي که 2 تېرېږي که 3 تېرېږي خو چې ته پې د 100 نه لپاسه اخلي نو دې ته سود وایي کله چې شاګردان ووتل نو هغې دا کار شروع کو نو په دې کې د استاد قصور خو نشتی چې استاد په دې باندې مجرم دی چې دا استاد ګناهګار دی نه استاد نه دی ګناهګار دا خو دغه شاګرد قصور دی چې لاړ اول ته کې سود شروع کو استاد خو ته ویلي سود حرام دی او هلته کې هغه لاړ بهر ته سود شروع کو نو دلته کې د ملائکو د دغه یو مثال په طور باندې خودلو د پاره دغه ته ویل کېږي داسې چې استاد شاګرد ته مسله وښوده او مثال ورته ذکر کو ولو انهم امنوا که د خلکو ایمان راوړی وی واتقوا تقوا اختیار کړی وی لمثوبة من عند الله خیر خامخا ثواب د الله طرف نه ډېر غوره دی لو کانوا یعلمون که چېرې دوی پوه دی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم دیزی کې سلورم اعتراض دی سلورم اعتراض دا دی چې د خلکو دا وی راینا لفظ به وی نو الله حکم راولېږو چې راینا لفظ بنوای نو د خلکو اعتراض وکړو چې ما اراده الا ان يخالفنا د دې پیغمبر بل څه اراده نشتی خو چې موږ سکو زمون خلاف کوي منګ راینا لفظ شروع کو نو دی وی
راینا بنوای داغه جواب کوي تاسو راینا موای اصل کې راینا کې وسو دا تلبیس د دې تلبیس ذکر کوي دلته کې راینا چې دی وې نو دا د ایمان د وجنه نه وي بلکې د دې د خپل شیطانی د وجنه وي راینا کې د دې غنې معنی راځي یو راینا کې خمانه مشتي چې زمونږ رعایت وساته دا معنی خو خوا لیکن په دې کې غلط معنی نور زیات وي او دی چې وینو دی دا خمانه باندې نه وي بلکې غلط معنی باندې وي او صحابو هم دا لفظ شروع کو د دې لفظ استعمال صحابو هم شروع کو نو چې کله به یو صحابي دا لفظ استعمال کو نو دی به یو بل تسترګي واله یو بل ته به اشاره وکړي وګوروي زمونږ لفظ شروع کو نو الله رب العزت دا غینا دی منع کړو نو د دې یو راینا کې راینا دا د رعونت نه ماخوذ شي نو رعونت ویل کېږي بیوقوف توب تا نو مطلب بداشي راینا ته من کې بیوقوف ہے نو کله چې پیغمبر ته یو سره داسي وای ناغه مسلمان نه پاد کیږي چې په قص باندې وای چې هغه د دې د حالاتو نه خبري چې راینا مان دادا چې ته زمون کې بیوقوف ہے په دې معنی باندې وای نه مسلمان نه پاد کیږي صحابو چې وینا په دې معنی باندې نه وي او د راینا د رعیت په معنی د رعایت په معنی باندې وي بلدا دویمه معنی دا راینا بدیوي ندی کې به لکه رستو بلځه کې برازي دا راینا وی لیم بالسنتهم وطعنا فی الدین جواب کتاو کی نو راینا بدیوي راعینا به وي راینا راعی ولیکي شپن کیتا نو دی به معنی داوا پیغمبر ته به وی ته زمنګ شپن کوي نو دا هم د سپکاوی لفظو د دې وجنا الله منع کو داسې بنوای درېم معنی پدې کې د راعي د راع ابل پرون یو خبره شی وا فرعون ته به فاراع وی او د دې عقیده داوا د مصر والو چې په خدایانو کې غټ خدای هغه نور دی او نور تب او هغه راع وی نو بیا چې د انور اثر په چا باندې وشي نو هغه د مصر بادشاہ شي نو هغه ته به فاراع وی نو کله چې زمانه تیر شوا نو د فاراع نه فرعون شو نو بیا به د مصر بادشاہ ته فرعون وی نو دام په هغه عقیده باندې چې د انور غټ خدای دی او د دغه غټ خدای اثر په د باندې شوی دی نو د مصر بادشاہ کړی دی نو دغه ته وی فرعون وی نو په دغه معنی چې راولې دلته کې نو معنی داشي را په معنی باندې د نگهبان او د محافظ نو مطلب بداشي چې ته زمونږه نگهبانې ته زمونږه محافظې ته زمونږه غټ خدای نو په دې معنی باندې هغه د شرک معنی جوړېدا د کفر معنی جوړېدا د دې وجنه الله رب العزت هغه منع کړه چې دا بنوای یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے مومنانو موای تاسو راعنا لفظ وقولوا انظرنا او انظرنا لفظ وای واسمعوا واورئ وقدی وللکافرین عذاب علیم د کافرانو لپاره عذاب دې درناک نو څنګه چې راعنا لفظ دې دغه سي نور الفاظ ک یو سره دغه سي الفاظ استعمالي چې پای کې یو معنی صحیح یو معنی غلط وي نو خلک هم پاغه باندې بد وي اگر دې لفظ ما استعمال وا چې یو خي یو معنی به خم پرته بل معنی به بدم پرته زمونږ استادو مولانا محمد حنیف سے د اشاړي الله رب العزت ته خبر د نور نډکی هغه مثال دیز کې پیش کاو هغه به وی د دې مثال داسې ده لکه زوی لګیا ده پلار ته وی مال جال جوړ کا ناغو ته وی الکا چې کله ته دجال شوې نو بیا بدل جال جوړ کم نو د دې وس دوه معنی دي ته دجال شوې مطلب دجال د وشتو قابل شوې طالب جال جوړ کم نو دا معنی خو صحیح ده لیکن دا بل معنی پکیم کی چې کله ستانه غټ دجال جوړ شو غټ کافر شوې نو الله بدل جال جوړ کما نو
نو دی یو لفظ دی په دې کې دواړه معنی پرتی دي نو دسه لفظ استعمالول په قصدن دا نه دی پکار چې دا سړی یو تن ته دغه سي خبره کې کته د جالي دغه سي بعض نور الفاظ راضي بعضی خبره هغه دا زمونږه پښتو دا ډېر خبرې پکې داسې راځي زمونږه بعضې ملګري هم دا ګپ په طور باندې وایي هلکه چیته کېنه نو هغه چې دله راوړو چیته کېنه نو هغه وایي نو هغه یو تنو ماته وی چیته پاتې شه ما یې چیته ولې پاتې شه ما ته دنګ ولې نه وی چیت راته وی هغه سړی دغه شو پرې حیران شو لکه ما خو دې خبر ته اړو سره فکر نه نو خو د خپل مینې محبت اظهار کاو د چای ستی کاو دغه سي بعضې نور الفاظ دي زمونږ عام طور باندې دا خلک د ښځو نومونه نو هغه وایي غټې بي او وړوکي بي پلانکي بي نو هلته ښځه روانه شي زما نو هغې وړوکي بیزې نو هغه غټې بیزې نو هغه چې یو ځای کې نو سره یا ته بیزه جوړی او یا نو هغه په صحیح معنی باندې وایي لیکن سوچ وته کې نو هغه ته ویل کېږي سو کنزل وته ویل کېږي بدرد وته ویل کېږي نو غټه بیزه ده او وړوکي بیزه ده نو هغه وړوکي بیزې نو دا بعضې الفاظ داسي نو دا خو د هتک الفاظ دي نو که پیغمبر په مخ کې داسې ویل کېږي نو بیا به دا د کفري دو معنی دي ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب نغواړي هغه کسان چې کفر وکړل من اهل الكتاب د اهل کتابونو او مشرکین او د مشرکانو ایو نزل علیکم من خیر من ربکم دا چې نازل شي په تاسو باندې خیر تاسو د رب د طرف نه والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کې په خپل رحمت سره چاله چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم الله دې لوی فضل والا اهل کتاب دي مشرکان دي نو اهل کتابو کې مشرکان نو مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه خلکو ته چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو راغله ناغه کې مشرکان دی وسو د دور کې چې ګوري اهل کتاب کم چې تورات انجیل والدي يهوديان نصرانيان دي ناغه اهل کتاب مشرکان دي داغي سره نکاح کول یا داغي ذبیحه خورل وغیرہ او به ناجایز رستو ان شاء الله سورۃ النساء کې برازي او دغه خلکو ته الله هم مشرکان وي او حدیث کې وتم مشرکان ویلې شوی دي لکه حدیث کې راځي اخرج المشرکین من جزیرة العرب دا اهل کتاب چې کوم مشرکان دي دا د جزیره عرب نو باسي نو عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه د جزیره عرب نه وستل شوی دي ماننسخ من آیت دینه پنځم اعتراض د خلکو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې دا ته کله یو خبره کې او کله بل خبره کې کله یو مسله کې کله بل مسله کې نن یو مسله دې کړله سباله پرې دی وای دا په دې باندې عمل نه کوي وس په بل عمل کو نو دا د نسخ باندې اعتراض ودی دا ان شاء الله سبب وي